ابن تیمیه یو کال باچا جنگ یې وکړي نو بیا باچاهان خو د غوږو کچی نو چا په غوږ کې باچا ته وویل چې دا سړي ډېر زورور جنګ وکړي او ګپ خلک ځینې متاثر دی نه دی نه نو څه شو دی نه چې دی د حکومت خلاف ودرېد او ستا حکومت به دا ډېر وزیر یالله بس بادشاہ ول دربار لازم شو ابن تیمیه دربار لازم هغه دربار لازم هغه ورته ما اورېدلي چې ته د حکومت لپاره کوشش کوي چې حکومت خپل جوړ ته د حکومت لپاره خواري کوي چې حکومت خپل جوړ دوی خو د غوږو کچای که نه وام ډېر ضرور وایي وام ډېر نو دغه ورته ویلې ابن تیمیه ورته ویل ایها الملک ان ملکک و ملک فلان ستا باچي و د فلاني باچي لا یساوي عندي فلسا زما په نظر کې د یوې پیسې سره برابر نه دي نو آیا ته زما په باره کې دا ګمان کوې چې زه به د یوې پیسې دپاره خواري کړم نو چې دوی له دربار ولاړې باچا باندې نو شی څه نشته لږ دې خو بل شی وایه دې خلکو دا سازشي شوی دی هغه وایي بهایي خپل ملک باچهي کوه هر څه کوه خو د دین په باره کې کوه د دین متعلق یې کوه زه به باچهي څه کوم یو ملا سړی یم یو ځای به سبق کوم